تلاشي واغسله ما سره زما د فلیټ چابي وه هغه یې چیک کړله ما ته یې دا ماسټر کی ده په دې باندې د بایکونه پټې او ګاډي پټې بیا توره کپړې راواغسته مخ باندې زمونږ کېښودله او له پاسه نه یې اوبه اړولې زمونږ ساه هر څه بند شوي وو په دې ځای بیا سکون هم راکول تقریبا 2 غنټې مسلسل یو زه وم زما بل ملګری مونږ یې ډېر وهلي وو بټوۍ ولې لټولې وو نو د هغې کې 4500 روپۍ کمې وې د هغې نه بس چې ورته مونږ وایي چې په دې کې 4500 روپۍ کمې دي نو بیا لاړ نو بیا یې 2500 روپۍ راوړې او 2000 روپۍ رانه وړې نور یې هېڅ نه ووي نصرجي دونه غونډه کې خنجر ورسره هغه یې کېښودو یو ناخون کاټ ورسره 15 قسمه څیزونه وو په هغې کې د راوتو هغه یې کېښودو وی چې تاسو ما ته رښتیا ونوي زه به په دې باندې ستا نه نوکونه وباسم زه به په دې باندې ستا نه غوږ کټ کړم زه به داسې وکړم زه به رښتیا راته ووایي هغه دا غوښتو چې تاسو ما ته دا ووایئ چې مونږ سنیچینګ کوو سهار بانګونه یې وې یو دا ملګری دی یو بل ملګری و دوی له سزا ورکوله هلته د بانګ را اواز راتلو دلته یې دوی چغې مونږ ته راتلې نو پولیس راغو نو زما نه یې د نوم تپوس کولو وایي ستا نوم څه دی نو ما ورته وایم دغه نوم مې دی نو هغه له ډایرکټ یو په دې مخ باندې د سپېړه ورکړه وایي تا ته چا ویلي دي چې ته نومونه ولیکه د دوی هېڅ شی به نه لیکئ هر څه به زه کوم په 27 تاریخ باندې دلته یو مارکیټ یادولو چې په هغې کې د 78 لکس روپو غلا شوې ده تاسو ومنئ چې په هغې غلا کې مونږ انوالو وو یو ګاډی پټ شوی دی چې هغه ګاډی مونږ پټ کړی دی چې دې کې یو الګ د هغه پرون پیپر و هغه پیپر مس کړی دا نه چې یو سړی ظلم وکړي او اخري کې وایي چې ایم سوري اس پی افسران دا یو بل سپورټ کوي 302 موږي افسران بچ گئی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو مرګرو د اے ایس پی حیات آباد د ګاډي سره د جنگولو په وجه چې د اختیاراتو کم ناجایز استعمال شوی دی هغه تاسو ټول ولیدو دا څه قصه وه دې ټیم کې زه د دغه واقع متاثرینو سره ولاړ یم دې سره به خبرې کوو مرګري خپل تعارف را سره وکړه او دا واقع راته بیان کړه زما نوم سعد دی شانګلې شاپور اوسیدونکی یم د جمعې په شپه موږ اته ملګري فوډ سټریټ ته چای څښلو له رالو د چای څښلو نه بعد موږ واپس خپل هاسټل ته واپس کېدو په دې کې مونږ په همدې ځای کې مونږ اکسیډنټ وکړو په بایک باندې مونږ او اکسیډنټ کې زمونږ نه د اس اے ایس پی جنید نوم دی هغه په خپل پرسنل ګاډي او سیول کپړو کې هغه سره زمونږ بایک ولګېدو او مونږ ته گزار شولو د هغې نه بعد زه او زما دا ملګری مونږ په بایک باندې مونږ لاړو هسپتال ته هغوی بوستلو د هسپتال کې زمونږ د چیک اپ په دوران کې زمونږ نه موبایلونه کارت هر څه واغستلی شو او زما دا کوم ملګري چې مونږ سره کوم شپږ کسان نور دوی اول فلیټ ته بوتلو هلته زمونږ د فلیټ کمیسونه هر څه چیک کړلی شو او د هغې نه بعد بیا په حوالات کې بند کړلو په حوالات زه د سره یوازې پرېښودم ما هر څیز نشو منیج کولی په هسپتال کې په 2 پیلوسي ډیوټي په ما باندې ولګوله حکم یې وکړو چې دوی ونه تښتي او واشروم پورې دوی سره به ځئ موبایلونه هر څه زمونږ نه اغوستي او نور ملګري چې کوم دي هغه په حوالاتو کې بندو او ما د په هسپتال کې شپه مونږ وکړه بیا هغه پولیس هغه ته وویل چې دوی مونږ سره پرېږده په 3 بجې مونږ د بوزو حوالاتو کې بندو مونږ ته آرډر دی خو چونکې ډاکټر ورته وویل چې دوی ټیک نه دي او دوی به دلته شپه تېره کړي سبا سټي سکین مونږ ته ولیکو هغې نه بعد تاسو تاڼې ته بوځئ سبا په 9 بجې باندې ما دله سټي سکین وکړو د هغې نه بعد مونږ تاڼې ته بوتلو او هلته یې بند کړلو هلته یې زمونږ نه نور رپورټونه او دا واغستل نور زما دا ملګري دي دوی خپله خبره وکړي ته په دغه ټیم کې دې سر په بل بایک وې که نه نو تا ته د اکسیډنټ پته ولګېده بیا څه وشو اکسیډنټ چې کله وشولو دا ملګری زخمی شو دوی بوتللو هلته هغه اس ایس پی خپل ګاډي کې هسپتال ته بوتلل او مونږ هغه ځای کې ولاړو بل ګاډی د تاڼې نه راوغوښته او مونږ یې بوتلو هلته تاڼې ته د تتاره پارک سره تاڼې ته یې بوتلو هغلته مونږ بند کړو په حوالاتو کې او بیا چې کله داسې ناوخته پورې ټایم شو تقریبا 3 بجې ټایم کې زمونږ انویسټیګیشن دا شروع شول هر یو کس نه انویسټیګیشن کولو زمونږ نمبر چې کله راغی زما نمبر چې کله راغی نو ما تلاشي واغستله ما سره زما د فلیټ چابي وه هغه یې چیک کړله ما ته یې دا ماسټر کی ده په دې باندې د بایکونه پټې او ګاډي پټې په دې باندې زه مجبوره کړم وایي تاله مونږ سزا راکوو زه ډېر مجبوره کړم وایي ته خپل دا جرم قبول کړه چې ته بایکونه پټې غلاګانې کې ما ورته وویل زما خو دلته یو میاشت شي پېښور کې مله بایک چلولو نه راځي دا زما د فلیټ چابي ده په دې مونږ چې کله اکیډمۍ نه راشو نو هاسټل ته ځو او دغه ګیټ کولاو پې کله چې تا ته وایي چې دا ماسټر کی ده نو تا ورته ونه وایي چې مونږ خو یونیورسټۍ سټوډنټان یو زه اف پي سي کې یم اوس ما ورته زه صرف اکیډمۍ ته ځم واپس راځم او زما ورور دا کیما لرا کړې چې ته به دا فلیټ کولاوې
نو هغه وویل چې نه ته په دې زه مجبورولم وي ته خپل لاجونه قبول کړه چې ته سنیچرینګ کې بایکونه پټې او سزا د 4 بجې چې شوې نو مونږ خو چل کړی نو هغه مونږ مجبورولو نو هغه ولګېد داسې ټیبل ایښی او په هغې باندې مونږ سمللو او دا خپې زمونږ داسې برابر کړې وې او دا لوړې راغسته او په دې باندې مونږ ډېر زیات ووهلو او بیا توره کپړې راواغسته مخ باندې زمونږ کېښودله او له پاسه نه اوبه اړولې زمونږ ساه هر څه بند شوي وو په دې ځای بیا سکون هم راکول تقریبا 2 غنټې مسلسل یو زه وم زما بل ملګری مونږ ډېر وهلي وو او مجبورولي چې تاسو خپل دا جرم قبول کړئ بیا خلاص څنګه شوي خلاص بیا چې مونږ 6 بجې چې شوې هله مونږ بلې تاڼې ته ولېږلو زه یې د انډسټریل سټیټ ته ولېږلم او بل ملګری خیبر تاڼې ته ولېږو تقریبا هلته مونږ ناستو داسې 4 بجې چې شو بیا هغه د حیات آباد هغه ناظم صاحب رالو او دا حماد بایي دی دوی راللو هغه ځای نه مونږ رازاد کړلو او بر هغه تاڼې ته بیا دوباره بوتللو هغه ځای نه بیا رازاد اوس کړلو بیا چې تاڼې ته دوباره بوتلی نو ستاسو ضمانت شو کوم داسې پرېښستی هلته بیا هغوی خبره وکړه د هغه کس دغه حوالدار ناستو بر هلته تاڼې والا اس ایچ او زما په خیال هغه سره خبره وکړه او مونږ یې رازاد کړو نوره خبره بیا کوو اوس پورې بیا نه یې راوښتي نه اوس تاسو څومره ګنټې پولیس سره تېرېږي مونږ تقریبا 1:30 بجې تللیو او 5 بجو پورې مونږ جیل کې نو تاسو دا تاسو په لونه کو چیرې مطلب دا د مونږ دونه حبس به جا کې پاتې شي دا غي بس تاسو سمشران تاسو په نه کړي نه شي مونږ خبرې ته نو بریخه د مونږ خلاص وکړاغلی نو د خاصه هغه اس پی خو خپل میټینګ او دی لاړل او مونږ حالت د بند کړو هغه نه پس بیا دا اس پی تاسو راغلی نه دی نه بیا نه دی راغلی دا ته چې کم خوښ شوی نو دا په دې اکسیډنټ کې خوښ شوی کنه دا په هلو خوښ شوی نه چې زه خو چې اگر اکسیډنټ وشو نو هغه ټایم کې زه خو خپل باندې پوه شوم نو ما خو بیا راته د مرګرو وی چې ته اکسیډنټ دلته شوی نو زه بایک نه گزار شوم نو په هغې باندې زه خوښ شوی یم د دې نه علاوه زه چې کله تاڼې ته لاړم نو هلته مطلب زما سره پولیس سره مخامختیا نه ده راغلې نو هلته پولیس ما نه تپوس وکړو چې تا داسې تکلیف شته نو زما په سر درد کا نو زه ما ورته او چې یاره زما سر چې دی دا درد کوي نو زه هلته بلې کمره وه هغې ته زه بوستم نو هلته خو آرام ما وکړو خو لکه مطلب دا زخم د اکسیډنټ دی او جی زخم د اکسیډنټ هم دی پسې بیا تاڼې ته لاړې که هسپتال ته لاړې پولیس څنګه ونیوې ته مونږ نوم بیا هسپتال ته لاړو زه دا ملګری د هغې نه پسې بیا مونږ ته ویې راځئ ته تاڼې ته ځو او هلته به خبره وکړو نو چې مونږ تاڼې ته لاړو مونږ ډایرکټ په جیل کې واچولو د هغې نه پسې بیا یو ملګري انویسټیګیشن کو چې زما نمبر راغی زما نه انویسټیګیشن وکړو ماته څه ونه وي د هغې نه پس بیا ته څه کوې دلته پېښور ته څه راغلی نرسنګ سټوډنټ یم جی د هغې نه پس بیا زما یو بل ملګری بوستو چې هغه له تلاشي ملاشي هر څه واخیستو چې ویې کتو نو په هغې بټوی ولې لټولې نو د هغې کې 4,500 روپۍ کمې وي د هغې نه پس چې ورته مونږ وایي چې په دې کې 4,500 روپۍ کمې دي نو بیا لاړ نو بیا یې 2,500 روپۍ راوړي او 2,000 روپۍ رانه وړي نور یې هېڅ نه وي نصر جي ستاسو مشران چې کوم دي فیملی که نه والد صاحب نور هغوی سره تاسو څه خبرې کړې دي مونږ کوشش دا کوو مونږ وایو چې کور کم خبرې مونږ راغلي مونږ باندې کور باندې په بایک باندې پابندي ده چې بایک به نه چلوئ او مونږ له 2 میلمانه راغلي نو مونږ هغو راویستل فوډ سټریټ ته چای پیڅکله نو کور کې مونږ ځکه داسې اوسه پورې څه نه بس اوس تاسو په خیال دا څه چې تاسو سره شوي دي اکسیډنټ شوی و که نه نو تاسو ته خو هغه ټایم کې پته هم نه وه چې دا د اس پي ګاډی دی که نه بالکل جی اوس بس چې تاسو دا وهل ټکول هر څه وشو نو بس خبره ختمه شوه که نه تاسو ته چا ویلي چې به انکوایري کېږي مونږ زمونږ نه اوسه پورې کارډونه یې اخیستی شوي دي آیډنټي کارډ هغه یې اوسه پورې مونږ له نه دی راکړی بل ما سره خپله زه د هسپتال نه ډایرکټ چې تللی یم زه یې په کمره کې بند کړی یم دا زما کشر ورور دی مونږ دلته دواړه سټوډنټان یو خو دوی سره چې کوم زیاتې کړی دی کوم وهلي دي کوم تشدد یې پې کړی دی نو مونږ وایو چې کم از کم د هغې مونږ ته انصاف راکړلی شي چې سبا دپاره بل داسې کیس مخې ته رانه کړی شي بچې ته د څه سټوډنټ یو د دې کې ستا پکې کومه سزا وه زه د نرسنګ سټوډنټ یم د سوات یم او زه چې کله اکسیډنټ وشو نو دی چې ارتاو شو نو دله اول زه ورسېدم ما ته په ټایم هېڅ پته هم نه ولګېدلی چې دا اس پي دی که څه دی زه چې هلته کله هاسپټل ته لاړم ما موبایل له واغستو ما چې زه دونه ملګرو ته ووایم چې څوک مونږ له ځان راورسوي ځکه چې زمونږ ټول ملګري ما ته نه وه پته چې تاڼې ته یې بوستل چېرته یې بوستل چې کله هاسپټل کې ما موبایل له واغست زما نه پولیس موبایل واغست چې اس پي صاحب وایي چې تاسو به کانټیکټ نه کوئ بیا دا نور ملګري رالو اس پي صاحب ما ته وایي چې ته راځه زما سره بیا مونږ یو ملګري ته دی چې کله په بایک راتلو د ملګري
ملګري ته کال کړو نو هغه مونږ له ځان راورسو اس پی صاحب چې تاسو مال فلیټ کی ول نه راکوي تاسو غلط یې چې هغه څنګه راغو ماغه ته تاسو سره فلیټ کیشتي وي او ما دغه نه کی واغسته مې دا واله دا کی دا ته فلیټ ته لاړ ځکه مونږ کې سنو نو هغه وی چې دا څوک ته مې دا د پېښور مرګره دې زمونږ د مونږ لراغه وي تم ګاډي تر اخیجه چې مونږ کله تانې ته هغه روان کړو نو هغه مرګري ته کم د پېښور مرګره چې هغه ته د کور نه کال راغو ځکه چې دا کور نه راتلو نو چاته به ویلي چې مرګري اکسیډنټ وکړو داسې وشو نو اس پی صاحب ډایرکټ هغه د غوږ نه موبایل لاک کاږو ته به کانټیکټ نه کې په تاڼه کې بند کړو کله چې زموږ نه انویسټیګیشن کېدو که نه سر جي هغه دونه غونده کې خنجر ورسره هغه یې کېښودو یو ناخون کاټ ورسره لس 15 قسمه سیزونه و په هغې کې د راوتو هغه یې کېښودو وی چې تاسو ما ته رښتیا ونوي زه به په دې باندې ستانه نوکونه وباسم زه به په دې باندې ستانه غوږ کټ کړم زه به داسې وکړم زه به رښتیا راته وایي هغه دا غوښتو چې تاسو ما ته دا ووایئ چې مونږ سنیچینګ کوو مونږ د خلکو نه بایکونه پټو مونږ په دې باندې راوتي چې مونږ د چا نه بایک پټ کړو مونږ اوور سپیډینګ کوو مونږ نه په اوور سپیډینګ کې ته ولګېدې غلطي مونږ منله مونږ هغه ته په ټایم هلته ما د ګنمین سره هم خبره وکړه چې ته د خپل افسر سره خبره وکړه ستا په ګاډي څونه خرچ راځي ته څه غواړې هغه به مونږ وکړو خو لکه ته زموږ ملګري پرېږده ځکه زموږ سره 2 میلمانه وو میلمانه هغو هلته په تاڼه کې بند کړي داسې حوالاتو که نه سر جي چې یو خو پنکه پکې نه وه یوه رضایي پکې پرته وه مونږ پکې 6 تنه وو سقا سمیل په هغې کې بې انتها ما په خپله دا ملګری دی د شټو په هغې ما پوزه تړلې وه ما تړه خرابېدو ماشي په هغې کې بې انتها تقریبا سحر د په 6 بجې چې هغه لاړو د 8 بجو پورې مونږ په هغې کې په 8 بجو پورې نه سوري د 12 بجو پورې مونږ په هغوی کې بیا یې په 12 بجې مونږ بل حوالات ته راواړولو مونږ ته هېڅ پته نه لګېده چې لکه اوس زمونږ مخکې هېڅ هم نه کېدو بیا دا ملګری راغو د دغه وکړو بیا دغه صاحب وکیل راغو بیا ناظم صاحب راغو نو بیا څه نه څه دغه وشو اس پی صاحب د دوی سره نه میلاوېدو بس هغه وی چې تاسو دا ووایئ چې مونږ خلکو نه بایکونه پټو مونږ ګاډي پټو مونږ اوور سپیډینګ کوو مونږ په هغې کې دا هر څه کړي دي او سحر بانګونه یې وې یو دا ملګری دی یو بل ملګری و دوی له سزا ورکوله هلته د بانګ اواز راتلو دلته یې دوی چغې مونږ ته راتلې دا ګاډی خراب شوی څونه یاره سرجي دا دروازه چې لګېدل وه دا لږه دننوتې وه او دا کم مخکې بمپر چې دی دا لږ ټچ شوی دا سرکاري جیپ و نه دا د هغه پرسنل ګاډی و او هغه ورده کې نه هغه خپل سیویل کپړو کې پولیس چې کله ستاسو نومونه لیکل پولیس چې کله زموږ نومونه لیکل مونږ چې کله په حوالات کې بندو دی بس په هغه ټایم لاړو چېرته چا نه ورته کال راغو چې واپس راغو نو پولیس راغو نو زما نه یې د نوم تپوس کولو وی ستا نوم څه دی نو ما ورته ویم دقه نوم مې دی نو هغه له ډایرکټ یو په دې مخ باندې د سپېړه ورکړه وی تا ته چا ویلي دي چې ته نومونه ولیکه د دیو هېڅ شی به نه لیکئ هر څه به زه کومه هر څه هغه په خپله وکړل مونږ له یو ملګری راغو سرجي د دې پېښور و هغه چې کله راغو نو هغه نه موبایل واغستو د هغه نه هر څه واغستو هغه په حوالات کې زموږ سره بند کړلو کله چې ته پولیس ونیوې او ته وې چې ټارچر کولې وهلې چې کم کیسو مناکیس سو کیس دا سرجي چې هغه وی چې په 27 تاریخ باندې دلته یو مارکیټ یادولو چې په هغې کې د 78 لکس روپو غلا شوی دا تاسو ومنئ چې په هغې غلا کې مونږ انوالو وو یو ګاډی پټ شوی دی چې هغه ګاډی مونږ پټ کړی دی دا هر څه زمونږ 2 ملګري دي په فرست ایئر کې دي ماشومان دي هغو باندې راړولو چې په یو باندې به 78 لکس روپو دا کیس دغه شي په یو باندې به دا ګاډي دا کیس دغه شي نو مونږ به راګیر شو تاسو سټوډنټان یې تاسو امید شته تاسو به انصاف ملو شي یاره سرجي مونږ خو دغه امید کولو مونږ د هغه سره نه څه پرسنل څه و نه څه دغه خو کم زمونږ ملګري چې ټارچر کړي دي کم د سحر بانګونه یې وي هغو له چې کم وهل ورکړي دي نو مونږ دغه اعلی حکام ته دغه اپیل دی چې د هغې تپوس ترې وکړلی شي چې هغو لکه دومره ټارچر هغو وړې کړلی شو مونږ خو حیات آباد ته راغلي پورټ سټریټ ته راغلي واپس تلو خپل فلیټ ته بس تلو به او نور زمونږ څه دغه خو نه و څه نه غلا له راوتي و نه څه بل څه له راوتي ګرانو ملګرو د حیات آباد د واقعې پوره رپورټ تاسو وکتو دې حوالې سره زه اس پی اپریشن پیښور مسعود احمد بنګی صاحب سره ملو شوم د هغې وینا دا ده او دا یو ډېره ښه خبره هم ده چې سی پی او پیښور قاسم خان د دې واقعې نوټس اخیستی دی او هغې د اس پی اپریشن په نګرانۍ کې یو کمیټي جوړه کړې ده انکوایري کمیټي اس پی اپریشن وینا دا ده چې د اس پی چې کوم دی د هغه خبره به موردي کېږي د سټوډنټانو خبره به موردي کېږي او باقاعده به په دې کې انکوایري کېږي د انکوایري نه پس چې کله پته ولګي چې د چا ګناه وي نو هغه ته به د هغې سزا میلاویږي او دا یو ډېر ښه روایت دی ځکه چې دا یو ډېر ښه میسج به لاړ شي
پولیس ته او د پیښور خلکو ته هم دا یو پته ولګي چې یاره که فرض کو چا سره داسې زیاتې کیږي نو بره داسې افسران ناست دي چې یاره هغوی د دې واقعې نوټس هم مالي په هغې کې انکوایري کیږي او که فرض کو د پولیس کوم ځای کې ګناه راوځي نو هغې ته به هم سزا میلاویږي دا یو ډېر ښه روایت دی. تاسو را خپل تعارف راته وکړئ او دا وقوع چې کوم د هلکانو خبرې خو ما واورېدې تاسو چې څه کتلي دي او څه پکې اوسه پورې تاسو کوم منډه ترړه کړې ده یو خو د هغې تاسو له الله پاک اجر درکړي تاسو د سټوډنټانو دپاره ډېره زیاته منډه کړې ده چې رښتیا خبرې تاسو راته ووایئ چې دا وقوع څنګه شوې او اوسه پورې څه شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه که سره به تاسو راتګ چې تاسو داسې ملګري شته دي چې هغې یو ظلم یو هغه اوچتوي اواز اوچتوي. زه جی 11 بجې باندې پی اس 17 کې موجود وم نه د هلکان پیژنم نه مې د کلي دي نه مې رشته دار دي. یو هلک نه مې تپوس وکړه مې ولې ډېر زخمي حالات کې و چې یاره موږ بېګا د شپې راوستي یو اس پي صاحب ما اس پي کین صاحب نه معلومات وکړه اس پي صاحب نو خبر نه چې د اس پي جنید نه راغلی مګر چې د اس پي صاحب ما چې معلومات وکړه اسټون معلومات اسټور ته چې یاره اکسیډنټ شوی نو اکسیډنټ خبره ما دومره خبره نه ده ما ځان سره دوه ملګري اوچت کړو اس پي صاحب سره مې ملاقات وکړه. اس پي صاحب د ډي اس بي سپیشل برانچ نو زم به وردن نه وتم خو اس پي صاحب ماته ویلو چې ما میټینګ دا وزر اعظم زه بیا هم ګاډي ته لاړم سر جی ګاډی لګېدلې ده یہ بچے ہیں اس کو معاف کر دو ته ګاډی زه جوړوم چې زه تحقیق کوم. وروسته خبر شولم چې یاره دوه هلکان غیب دي نو ما صرف فوکس په هغه چې کوم دوه هلکان روکي په هغې واچو. یو هلک ما جی خیبر شوقي نه راوچت کړی چې هغې کې ما انچارج سره سو سره خبرې شوي چې بوزه هغه ځکه چې سی پي صاحب اس پي صاحب زه شکریا ادا کوم چې هغې دا شیمان भरपूर اکشن واخیسته چې هغه ځای کې هر څوک موجود و الله د هغې سره خو وکړو چې سی پي صاحب موږ ته الرټ کړه. بیا بل هلک چې چېرته هغه په انډسټریال چوک کې دواړه ما په خپل ضمانت راوستي دي هلته کې په ضمانتنامه یې ما کړې ده روح الله جان نوم مې لیکلی زه خپله پیشې نه وکیل هم یم ما پیشه وکالت هغه ما خپله نظمي نه شو کوله. دواړه هلکان مې چې راوستو دې ته مې ولم دا کسان دي دواړه هلکان مې چې حواله کړو دواړه هلکان وویل چې موږ سره په موږ تشدد شوی موږ سره دا واقعه شوې ما ورته ویم چې یاره خبر وروسته کړو چې زه ځو نور ملګري په حوالات کې وو په تاتاره کې وو دې کې دا شی داسې و چې سړي ته پلار ووایي نو زوی خامخا کړي. اس ایچ او صاحب دواړو هغو پکې څه نه و. اس پي صاحب اډر او اس پي صاحب دی وینا چې موږ د اس پي صاحب تشدد کړی ده ما ته پته نشته خو دی په وینا په مطابق چې موږ باندې اس پي تشدد کړی ټول مې راوستلو هلکان مې کېنولو هلکان دومره یارېدلي وو چې دې کې یو هلک ته چې هغه پرون پیپر و هغه پیپر مس کړی چې هغې ته مې چې پیپر ولې مې چې بهر ووتم پولیس ګاډی مې وکتل چې ما پولیس ګاډی وکتل هغه وی چې ما کور ته غر ولو واپس فلیټ ته دې فلیټ چې بیا اس پي صاحب سره ده دې نه څه موبایل او سره کم هم اخیستلی شوی ده. زه اعلی حکام ته اپیل کوم چې دې هلکانو سره کم ذاتیات شوي دي د تاسو د میډیا په وساطت سره دې هلکانو سره کم ذاتیات شوي دي انکوایري پرې ناسته ده په انکوایري کې دې ته انصاف میلاو شي دا نه چې یو سړی ظلم وکړي اخري کې وایي چې یاره ایم سوري چې دې سره کم ذاتیات شوي دي هغې ده ازاله وشي چې دا څه وده د ظلم دومره حد پورې اکسیډنټ ډیلی روټین سره کېږي په دې روډ تاسو کې سر به ودرو په ورځ کې 15-20 اکسیډنټ کېږي خو داسې ظلم نه کېږي چې ته سړی بوزه حوالات کې بند کا په زخمی حالات کې چې کم د دې اسپیټال چوټونه دي هغې ما سره پکچر شته او پکچر کاغذونه هغې مو کې نه غیب شو چې دې کوم اسپیټال کې کوم هغه شوی نو اوس د دې سره کوم ذاتیات شوی ده موږ حیات آباد چې کوم ویلفیر سوسایټي او وایس اف حیات آباد موږ ناظمین موږ دې سره ولاړو اوس هم ولاړو. اوس د هغې نه پس بیا ستاسو اے اس پي سره کله چې د هلکان تاسو په ضمانت را خلاص کړل بیا سره رابطه شوې ده چې دې خلاف به صحیح څه کاروایي کوي یا نه؟ اس پي صاحب د کیسې نه اس ایچ او صاحب ویلو پی اس 17 چې یاره ما ته سی پي صاحب ډر چې اس پي صاحب د بایپاس کو هلکان پرېږده نو موږ ملاقات کوشش کړی ده خو هغې بیا ملاقات هغې موږ سره رابطه نه ده شوې. ستاسو څه خیال دی د دې اے اس پي خلاف کاروایي وشي؟ نو پاکستان ده داسې اعلی افسران ته خو نشته که دا اس ایچ او یا مرزا وی نو ازبکستان یا به چېرته داسې ته بدل وی خو دا سی اس پي افسران دا یو بل سپورټ کوي 302 موږي افسران یې بچ کوي. ګرانو ملګرو زموږ په دې ملک باندې د انګریزان حکومتونه پاتې شوي دي دلته به انګریزان افسرانو اوس چې کوم افسران دي نو دا د دې په سر کې هم هغه د انګریزۍ او هم هغه د حکمرانۍ نشه ده خو لږ ګزاره کول پکاري یو ځای داسې شته چې هلته به حساب کتاب هم کېږي. د دې واقعې حوالې سره سی سی پي او په خپله د دې کیس نوټس اخیستی دی او هغه په دې کې انکوایري آرډر کړې ده بظاهره خو دا یو حل کیس ښکاري خو دې اے اس پي چې کوم د ناجایز اختیاراتو کوم ناجایز استعمال کړی دی که فرض کو په محکمه پولیس کې یو داسې سیستم وي چې یاره څوک زیاتې وکړي او د هغه نه د تپوس وشي نو هغه سیستم د بحال کړی شي او د دې افسر نه د خپل زیاتي تپوس وکړی شي. ډېره مننه.